ننګولي سره تعلق لرونکی جهانګیر شاه کم چې د 7 کالو راهیسې د مرغو کاروبار کوي. جهانګیر شاه وایي چې په سوات کې ډېره زیاته مرغۍ ده خو چاته معلومه نه ده. په دې اړه جهانګیر شاه په خپله انټرویو کې صدا شان وویل. زما نوم جهانګیر شاه دی، د نیګوري اوسېدونکی یم. حاجي بابا چوک کې مې د مرغو دکان دی، A to Z بټ شاپ یې نوم دی. او دلته کې مې دا سیټ اپ لګولی دی. په دې کې مختلف قسمه مرغۍ دي. په دې کې دا یلو دي، وایټ دي، کریم دي، بلو دي، افریقن ګری دي، راګان دي. په دې کې داسې اوس یو نوي لبه راوتې ده، پاربلو افلاین دي، بلو افلاین دي، فیشر دي. په دې کې زموږ سره هر قسم ورايټي ده. بند دا زما د 7 کال نه زه په دې کې لګیا یم. په دې نه مخکې زموږ مشر ورور دی، هغه په دې کې هم لګیا دی. هغه د بچپن نه لګیا دی چې په دې کې هغه د هغه شوق دی چې موږ ورسره پکې هم راننوتي. نو تاسو راشئ، زموږ په سوات کې دومره مرغۍ ده خو چاته معلومه نه ده. نو په سوات کې د ټولو نه ښایسته هر قسم مرغۍ زموږ سره شته. زموږ د دکان نوم A to Z بټ شاپ دی. او تاسو راشئ، قسمه قسم مرغۍ تاسو په سوات کې وګورئ، چاته پته نشته. هر کله راتلی شئ A to Z بټ شاپ ننګوره سوات. تقریبا د دې پرایس چې دی نو نن سبا د لاک نه په بره دی. د بریډرې جوړې قیمت نو دا افریقن ګری دی، د دې قیمت دی 3.5 لاک روپۍ. داسې په دې کې زموږ سره امازون دی، دې ته وایي لوري. د دې قیمت چې کم دی نن سبا 60,000 روپۍ دی. او دې ته وایي لوري. په دې کې چې مختلف کلرونه نور هم راځي. دې ته وایي روزیلا. د دې قیمت چې کم دی نن سبا 40,000 روپۍ دی. په دې کې بیا یلو ګولډن هم راځي. دا چې دي په دې کې زموږ سره کشمیري دي. د دې قیمت د بریډرې جوړې 75,000 روپۍ. ته وایي ګرین ریګنیک. دا زموږ په پاکستان کې ډېر شی دي. دا چې نن سبا پخه جوړالې نو د 10,000 روپو پورې میلاویږي. دا چې پکې دی نو دا بلو دي، دې ته وایي بلو ریګنیک. د دې قیمت چې کم دی نو 70,000 روپۍ دی. نو دا ګری کلر دی، سیلور ته زموږ چې دا کم بریډران دي دوی ورته سیلور وایي. او دا چې دی نو د دې قیمت هم نن سبا چې دی 60-65 کې چلیږي. چې دی نو دا وایټ رینګنیک دی. د دې نن سبا قیمت چې کم دی نو لکه 1,20,000 بریډرې جوړې قیمت دی. پټاګان ورته وایي، پټاګان میلاویږي د 60-65 پورې د دې بچي میلاویږي. دا هم بریډره جوړه ده. نن سبا د دې قیمت 1,20,000 روپۍ دی. دا چې دی نو دا سیلور فیزنټ دی. د دې زموږ په پاکستان کې زیاتره شوقیان اوس د دې هم دي. دې ته سیلور فیزنټ وایي. په دې کې بیا زموږ سره نور قسمونه هم دي. دا بیا زموږ سره په فیزنټ کې ریوز دی. لا پټاګان دي غټ شوي نه دي، د ډېر ښکلی ښایسته کلري. دا پکې زموږ سره چې دی دا ریوز دی. د صفایۍ به هم خیال ساتي، د خوراک به هم خیال ساتي. ولې چې بغیر د صفایۍ نه او د خیال ساتلو نه دا تاله فایده نه کوي. دا چې ناجوړه شي د دې زموږ سره خپل میډیسن هم دي. د دې کم چې خوراک نه کوي هغې له بیا موږ په سیرنج باندې سریلیک ورکوو. د 3 ورځو پورې وله موږ سریلیک ورکوو. د هغې نه پس که هغه ټیکو جو مونږ یې کیش ټپ کړو که ټیک نه و نو زموږ سره دا په دې بروډر کې موجود دی. بیا د اوړي جمع جدا نه ده، خو لکه دا چې کله زموږ سره جمع راشي موږ د دې فام نه چې کم دی نو پلاستیک تاو کړو، دې کې دننه موږ بیلر ولګوو، هیټر ولګوو. نو دا په ژمي موږ ګرم ساتو، په اوړي بیا موږ دې ته روم کولر سټارټ کړو او پنکې ورته ولګوو. ولې چې ګرمۍ هم خرابوي او یخني هم خرابوي. دا د ځنګل شی دی، خو دا پیدا شوی په کور کې دی، نو بلکې د دې پالنه به د کور د بنده په شان کې کوي. دا چې دی نو په دې کې پاربلو هم دی، پاربلو افلاین هم دی، ګرین افلاین هم دی. په دې کې البینو دی. البینو قیمت نن سبا چې دی نو 20,000 روپۍ یو پیس دی. پاربلو افلاین چې دی تقریبا نن سبا 1 لاک روپۍ پیس دی. دا مخامخ چې پکې کریمینو ناست دی د دې 30,000 روپۍ قیمت دی. نن سبا د سیمپل فیشري ورته وایي، په دې کې دا بلو فیشري ده، د دې قیمت چې دی 12,000 روپو ته راغلی دی. نو په دې کې چې داسې ته مخې ته ځي د 2 لکو نه واله د 8 لکو روپو پورې په دې بډس کې هم شته. د دې قیمت نن سبا دی 75,000 روپۍ. دا په بریډ کې آسټریلین به تاسو پیژنئ، دا د آسټریلین په شان بریډ کوي. دا چې دی نو دا لیډي ایمرس دی. د دې قیمت نن سبا چې دی نو 40,000 روپۍ د یو پیس دی. 50,000 60,000 کې جوړه فریوزي. په پاکستان کې د دې بریډ د ټولو نه کمزوری دی. د دې بریډ زیات تر نه راوځي، نو ځکه قیمت ډېر زیات های دی. په دې کې زموږ سره یلو ګولډن هم دي، ریډ ګولډن هم دي. د هغې قیمت بیا دونه نه دی، د دې قیمت پکې د ټولو نه های دی. نو دا پکې زموږ سره یلو ګولډن دی.
د دې قیمت نن سبا د جوړې 35,000 روپۍ دي. به کتلي فضاګټ پارک کې به دا مرغۍ دي د هغې قیمتونه چې دي نو هغه 35 نه واله او د 50,000 روپو پورې د یوې جوړې قیمت دی. نو دا پکې زمونږ سره ریډ ګولډن دی. د دې سره ما 2 مادیانې پرېښودي دي. را روان سیزن دی د دې نه زه اګۍ علمه خریدم. نو دا ما د بریډ دپاره داسې 3-4 جوړې ځانه شوقیانه ساتلي دي. دا پکې ریډ ګولډن دی. داسې په دې کې نور قسمونه هم دي. تاسو ته د دې خپې ته چې کومه پیکړه ده نو دا موږ د دې دپاره اچولي ده. دا زموږ سره د 2 کالو بچي دي. دا موږ خپل بچي راغټو. بیا د دې چې کوم غټ نسل دی هغه مور پلار چې دي هغه موږ خرڅ کړو. هغه بچي چې 2 کالو ته راورسي هغه موږ ځان سره په فارم کې پاتې کړو. د هغې نه موږ نوی بریډ اخلو. فیزنټ کې زموږ سره وډ ګرین دی. په دې کې داسې یو سور دی هغې ته رینګ نیک فیزنټ وایي. دا پکې وډ ګرین دی. د دې قیمت چې دی 6,500-7,000 روپۍ نن سبا چلیږي. دا دونه ګران نه دي. نو دا نن سبا پاکستان کې او بلکې په سوات کې د هر سړي رینګ نیک فیزنټ دی. دا رینګ نیک دی. د دې سره ما هم 2 مادیانې پرېښودي دي په دې وجه چې یاره سیزن دی او زه ترې هګۍ واخلمه. زما سره کوترې دي نو په دې کې ما قسمه قسم پرېښودي دي. په دې کې ګولډن دي، بلیک ټیل دي، چیتلکۍ دي. نو دا ما بیا د کراسینګ دپاره پرېښودي دي. دا د یو بل سره زه کراس کوم. په دې کې بیا زما سره مختلف ویرایټیانې راوځي. نو د هغې قیمت بیا د دې نه ګراني. نو په دې وجه ما دا داسې سیمپل دانه پرېښودې د یوې دانې قیمت چې په دې کې دی د 3,000 روپو نه واله او بلکې د 5,000 روپو پورې یوه دانه در سره دي. کلدومبه ورته وایي. د دې قیمت په پاکستان کې د 1,00,000 روپو پورې دی. دا پکې د ټولو نه کمزوري کوالټي ده. د دې قیمت 6,000 روپۍ دی. د دې اوس مارکیټ لږ لو شوی دی نو په دې وجه باندې د دې مارکیټ راوغورځېدو. دا په سیل کې د ټولو نه تیزې کوترې دي. تقریبا 8 غنټې د دې سیل دی. نو دا سیټینټ دی. د دې دونه خاص څوک شوق نه کوي خو دا ډیزاین والا ډېر ښایسته دي. نو د دې قیمت 4,000 والا د 3,000 روپو پورې نن سبا د دې قیمت دی. دا چې دی نو دا زما سره کابلی زرق دی او زمونږ پنجابیان ورته چکور وایي. زمونږ پښتانه ورته زرق وایي. دا صرف د اواز دپاره خلک ساتي. څوک وایي دا د کور کې د نظر دپاره هم ښایي. دا هغه شی دی زما دوستانو څوک چې وایي دا د نظر د تعویض د نظربندۍ دپاره په کور کې کار کوي. زمونږ پښتانه دې ته چې دی نو زرق وایي او پنجابیان ورته چکور وایي. دا چې دی نو دا انکوبیټر دی. دا چې کله زمونږ سره انډې سټارټ شي سیزن سټارټ شي نو دا مونږ سټارټ کړو. په دې کې باقاعده 50 انډې په یو تاخ کې راځي. نو بیا چې کله دا انډې مونږ کېدو مسیدن سټارټ کړو دا انډې په دې ځای کې پرتي نو 25 ورځو پورې انډه په دې کې پرتی. د 25 ورځو نه پس مونږ دا انډه بچی ته راوځي. هغه بچی مونږ ګنټه پس بیا دې بروډر ته راوړو. نو په دې کې بیا تقریبا د 40 دین پورې په دې کې د 40 دین نه بیا هغه پس مونږ کیچ ته پرېږدو. په دې کې زموږ سره بیا دا مونږ خپل جوړ کړی دی. دا مونږ د فریزر نه جوړ کړی دی. په دې کې تقریبا راځي 400-500 انډې خو موجوده لکه دا مونږ سټارټ کړی نه دی. صرف پکې انډې مونږ ښودي دي خو انډې کمی دی پکې. نو چې کله انډه پوره شي نو دا به مونږ بیا روچې ته بیا مونږ سټارټو. په دې کې تقریبا 400-500 دانې چرګوړي زموږ سره راوځي. تقریبا دې کې 100-200 هګۍ خرابې شي او بقایا راوځي. نو مونږ بیا دې بروډرو ته راوړو. د بروډرو نه پسې بیا مونږ بار کیجونو ته کړو. د کیج نه پسې بیا مونږ ځان نه سیل کوو.